قسم په خدای دی چې داسې په غور ورته وګورئ چې یا الله نو ده پورې دې د بني آدم سر تړلی دی، ده پورې د بني آدم، ده پورې د خر سر په کار خبره نه پوهېږي. سړی هغه دی چې په اشاراتو پوه شي، د سترګو په اشارو پوه شي، حرکات سکناتو نه معلوم کی چې دا دی څه وایي. سړی هغه دی. تقریر ورته وکړه نه پوهېږي. یو سړی راغی 13 ورځو کې جی واده دی او تقریر دی او فلان. ما ورته چې داسې چل دی چې زه ودونو مدونو تر زمانه وم. ویل نو خیر دی. ما هلته ستا کلي کې 200 ودونو ته زه نه یم تللی، که دې له لاړم. ویل خیر دی، که هغوی څه وی زه به پرې راپاسم. دا سړی مال کاکا ښه داسې چل دی، ما خو وی چې ته بني آدم یې نو زه خر سره واده ته ځم نه. دا سړیتوب خبره نه پوهېږي. نو عزیزانو د عقل ټریننګ سکول پکار دی یو زمونږ ملک. د طالب قصه مې درته کوله چې د پیر مریدان پې راپاسې د مرګ له ووالو غاښونه یې پې ټول مات کړه. واپس لاړو استاذ ته وی دا کتابونه دې واله. وی ولې؟ وی حق مې ووی او غاښونه یې راله مات کړه. پیر په جومات کې غوا تړلی و. هغه وی ما چې درته ویلي چې کینه یو کال عقل هم زده کړه، کینه بیختی وځه. چې د عقل ټریننګ یې وله وکړ چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. کینه چې عقل دې کامل شي. کال پس چې عقل سر ته راغی چې تقریر به کوې څنګه، تبلیغ به کوې څنګه، واپس بیا پاکلي راغی، غوا جومات کې ولاړه ده، دی په منبر وخته وی ورو راټول شئ. بیګا مې خوب کته دا ستاسو پیر صاحب چې دی د ده په دې ګیره کې داسې اثر دی چې د دې ویښته چا سره یي ټول عمر به ژوندی. مریدانو یې پې ورټوپ کړو چې حضرت ویښته راکړه. د پیر ګیره به هم داسې زما غوندې رنګه یې وه، سپکه ګیره به وه. یو له ویښته ورکوه، بل له، یو له، بل له، یو له. ویښته لږ پاتې شو، مریدان ډېر پاتې شو، پې ورټوپ کړي دي. نه راغه دی چې د پیر نه ګیره را شوکوي، خو چې مریدان یې تې پاسې د پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو. طالب چې وکته وتښتېدو، لاړو هغه استاذ ته ویل داسې چلو شو. ویل بچیه ما چې درته ویل چې عقل زده کړه چې سړی مړم شي او ستا پته مو نه لګي. په دې خبره پوهېږئ؟ نو عزیزانو عقل سره مونږ ډزې کړي، عقل سره مونږ ډزې کړي. عقل چې مونږ کې راځي نو قیامت وي. بهرحال هغه واقع د ابراهیم علیه السلام بیا پاتې شوه. انشاء الله العزیز بلې جمعې ته به شي. یو مسله پېښه ده عزیزان، دا پاس چت زمونږ د دې جومات چې دی 13 ورځو کې یو باس چړلی شوی د جومات متعلق، خو بیا زه څه وجې نه غلی شو. دې پاس چت کې پاس بیمونه دي. هغه بیمونه خوړلی شوي دي او دی خطرناک. پاس پې ناست دي ډېره لویه دنیا. بل دا چې اوس اوړی راغی، دا پاس خلق دی اړ په شکال کې چې زه تقریر نه کوم بیا هم ګرانه ده، که کومه دا خلق به د انور ته ټینګېږي څنګه. ارادم دا وکړه چې دا جومات نه دا چت لري کو، دا دیوالونه څه کمزوري دا لري کو، او دې باندې بل چت واچو، بل چت د پاسه بله کمره پې واچو. زمانه خو نه ګرځېده کېږي، او چې دغه خوله را پوري نو دغه غټان غټان مې ټول برخلاف هم دي. نه ورته زه ویلی شم. تاسو دې جومات کې دغه د هندوانو برتنمان چې و، ما ته وایي چې ملا صاحب څنګه یې؟ مال ښه یم. ښه نور ښه یې؟ اوهو مال ته څنګه یې؟ ویل بس ښه یم. مال هغه بټۍ کې دی هغه فرمې مرمې شته چې بټو کې به دې خښتې اچولې کله لرې کړي دي. ما هغه فرمې مرمې در سره دي خښتو کې چې تپېری وي او بټۍ کې به دې خښتې اچو.
بس غلی روان شو. ستاسو دوا په کار ده نو زما جبه کې م لړم ناست دی والله که دوی پرېږدم. تاسو پوه شوئ؟ دا نو اوس هر څه هېر شو، حاجي صاحب شوې، بزرګ شوې، ځکه چې پیسې در سره راځي. کور دې د رنګین ټي وي ډیپو دی، کور دې د ډمتوب او د وي سي آر ډیپو دی. دا لا څه کوې؟ د جمعې په ورځ وي سي آرونه په ترخ کې ګرځئ او چې ویې ګورې تسپې به هم په لاس کې. ورته کور دې د میردین جومات شه. دا خدای پورې ټوکې ولې کې؟ ښځه دې شپه ورځ د پردو سنډاګانو تماشو ته کېنولې ده او ته تسپې اړې په ټي وي څه شي؟ خدای پرستی که په پاکستان کې هیڅ تغیر راغلی، نه پکې اسلام راغلی، نه پکې دین راغلی، نه پکې مذهب راغلی. دا د اسلام او د دین نامه دا داسې شی دی، داسې شی دی لکه دیګرام یو مارغه دی. دیګرام څه نامه ده؟ دیګرام. دیګرام یو مارغه دی، هغه ته قرآن یاد دی، قرآن ورته یاد دی. نو په ونه کې ناست دي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب. دا مارغان ولا راشي چې دا لا څه چل دی؟ مارغه دا داسې ښه کلام وایي نو ورته ګیر چاپېر ناست دي، نو چې دا قرآن اوري نو بېهوشه شي. چې بېهوشه شي دی داسې په یو نری سترګه ورته وګوري چې کوم یو پکې غټ دی، خو چې وګوري چې ښه سورب مارغه پکې غلط پې ورټوب کړي، وینیسي او ویې خوري. بیا بلې ونې ته لاړ شي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ونظمنا، نور مارغان ورته راشي. نو هر قاری چې بې عمله قرآن لولي دا یاد کوي، هر قاری چې بې عمله قرآن لولي دی په مثل دیګرام قرآن دام دی. هر قاری چې بې عمله قرآن لولي دی په مثل دیګرام قرآن دام دی. دی د دیګرام مارغه دی او قرآن لکه ښکاري چې دام غوړولی د مارغانو نیو دپاره، نو دغسې دیګرام قرآن دام کړی د مارغانو نی. نو اسلام او دین او مذهب پاکستان دام کړی دی ستاسو زما نیو دپاره او ستا او زما د دوکه کولو دپاره. ما په خبره پوهېږم؟ نو عزیزانو دا خبره ما تیره جمعه کړې وه چې نن زور او قوت مونږ سره نشته، زور او قوت حکومت وقت سره دی. دام ایمان دی چې په ملک کې د دین خلاف څه وایو به خطرات ملک سره چې کوم ملحق دي وایو به نتیجه به خدای ته سپارو. دو عذابه ستا په دې ملک ولاړ دي، یو د هندو عذاب او یو د روس عذاب. غافله کېږئ مه، غافله کېږئ مه. والله که د هندوم دا ایمان دی چې پاکستان دی بیا هندوستان نشي، او والله که د روس هم دا ایمان دی چې د پاکستان د لامانه بچ څنګه پاتې شي. په دې خبره پوهېږئ؟ او بله خبره ده چې الله دې وس نه ورکوي، خدای دې توفیق نه ورکوي، لیکن عذاب دې په سر ولاړ دی. خدای ته که رجوع نه شوې نو د تیښتې لار به دې نه وي. خو لاړ هغه خلک اوئی نہ وہ غزنوی میں مزا رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزا رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو، گل گئے
गुलशन गए अच्छे